دې حوالې سره خو مونږ خپل میټینګونه هغه کافي کړي دي، اجلاسونه کړي دي او کارکنانو ته پیغام رسېدل دی، لیکن تا خو وکړه چې دې وخت سره ستا په ذریعې سره ومه زمونږ کارکنانو ته چې څو یو موقت خبره او تاکیدي خبره هغه کېږي. نو کېدای شي چې مخکنۍ خبرې هغه هغو ته څنو ته نه رسېدلې، ستا په وساطت سره دا خبره هم ورسي. نو مونږ پرون 24 تاریخ باندې میټینګ وکړو په دارالعلوم اشاعت الاسلام کې، او په دې کې د نورو پارټو والا اپوزیشن والا هغه هم راغلي. نو مونږ اول کومه خبره چې وکړله هغه دا چې 31 تاریخ باندې 10 بجې دا به مونږ د بټګرام د هغې نه وځو. هغه وخت سره دا یو ماحول و چې شاید چې حکومت هغه دې کې رکاوټ پیدا کړي. نو مونږ هغې له دا حکمت عملي اختیار کړی وه چې مونږ حتی الامکان ځان به مخکې ته هغه رسو، لیکن خدا نه خواسته که مخکې ته مونږ ونه رسېدو نو کوم ځای کې چې مونږ له رکاوټ پیدا شو نو هغه ځای کې به مونږ هغه کینو چې څو پورې مونږ ته د مرکز نه د پاڅېدلو هدایات هغه نه راغلي. اوس د حکومت رویه هغه دې باره کې مختلفه معلومیږي، او شاید چې های کورټ هغو دو ته حکم کړی چې تاسو ازادي مارچ هغې کې رکاوټ مه پیدا کوئ، ځکه چې ازادي د خپل خیال دا د بنیادي حق دی او د جمهوریت یو حصه ده. نو اوس دا مشکلات انشاءالله دا بني، نو مونږ به ښه د قافلو په شکل کې او کېدای شي چې دا نورو اضلاع چې کوم د بټګرام نه بیرته دي زمونږ په یوې ورځې باندې د بټګرام نه وتل هغه وشي. دې کې مونږ سره پاکستان پیپل پارټي هغه هم شامل ده، په دې کې مونږ سره قومي وطن پارټي هغه هم شامل ده، په دې کې NP هغه هم شامل ده، مسلم لیگ نون هغه هم شامل ده، او باقاعده د هغو مشران هغه په اجلاسونو کې او په مخکنۍ جمعه باندې پریس کانفرنس شو، هغې کې باقاعده هغه شریک شو. کارکنانو ته پیغام د صوبایي جماعت طرف نه هغه راغلی، هغو ته هدایات هغه شوي دي. پرون مونږ هغه هدایات هغو ته هغه ښودلي وو چې دو به ځان سره د موسم مطابق هغه بسترو مخلي، دو به ځان سره خشک میوجات وغیره هغه به ومخلي، دو به ځان سره د خپل مطالعه دپاره کتابونه هغه به ومخلي، او د مشرانو د هغو به خیال هغه ساتي، او څه قسم تخریبکاري او یا څه قسم د فساد د هغې په خپله به هم نه کوي، د نورو به هم روکتام هغه به کوي.